زه دیاړی مزدورۍ کسې مجې شپږ 200 روپۍ دیاړي الله راکوي الحمدلله ښه مې ساتي او باید چې د څو پورې ژوندی یم نو دغه بیټ له به ورکوو د الله په فضل. مهنګایي ده نو څنګه مهنګایي شته که نه؟ مهنګایي خو د عمران خان د سایډه خو ګورې نشته دی د کاسې کې مهنګایي چې کوم موږ راوستې هغه موږ په خپله راوستې ده که هغه دوکاندار دی که د هر څه والی دی که د جوړو کپړو والی دی که چې د ګاډو والی کار څه والی مهنګایي موږ په خپله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور اجاز خان د یو نوي پروګرام سره مینوالو په ضلع مهمن لکړو کې موجود یم. اختر رانږدې شوی دی غټ اختر خلک مالونه اخلي ډېر خلک راغلی دی ډېره غټه میله ده د ملګرو نه به پوښتنې هم کوو زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو موږ سره دلته یو کس هم موجود دی د هغه نه د مهنګایي په باره کې پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ترورزی څنګه مهنګایي شته که نه؟ مهنګایي شته سر جی. ها څنګه کاروبار ښه دی که نه دی؟ گزاره کوي سر جی. گزاره کوي؟ ها ډېره مننه. خپل ملګری موجود دی د هغه نه پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاول راسه خپل نوم واخله. زما نوم اجاز صافي دی. اجاز صافي صاحب دلته چې کوم دی نو په ګڼ شمېر خلک راغلی دی غټ اختر رانږدې شوی دی نو څنګه مهنګایي شته که نه؟ یاره چې یوه خبره ته وکړم مهنګایي خو د نورو ورځو نه سیوا نن ډېره ده ځکه چې یو خو د دې کسانو ته دا پته لګي چې نن اخیری میله ده او د 200 خوراک مته ویلي 400 روپۍ رانه کاټ کړي. اوس د دې پولیسو والا پسې رالم ما څه لاړ شه د دې تپوس لږ وکړه دا خو ګوره داسې ملک نه دی که نه زموږ خو داسې علاقه ده چې غریبانان هم پکې شته مالداره دوی د ټولو څه هغه یو سلوک کوي که نه هغه یو ریټ ورسوي حسابوي ګرانې لکه د موقع نه پیدا اخلي یو شی په ډبله خرڅوي په ډبلې خرڅوي. ډېره مننه مهرباني. دې ځای کې چې کم د انتظامیه والا دی هغه هم زموږ سره موجود دی د دې نه پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم څه دی؟ زما زهیرګل نوم دی. زهیرګل نوم هم دی. دلته ستاسو کومه ډیپټي ده؟ زمونږ دا ډیپټي ده دلته مثال کې موږ د دې عوام خدمت ته دلته ولاړ چې دوی ته څه قسم تکلیف وي څه خبرې نو د دې حفاظت لپاره موږ ولاړ چې دوی دلته خپل منځ کې جنګ جګړه ونه کړي نور مثال کې داسې لکه دوی حفاظت لپاره ولاړ چې لکه دا روډ دیو ته کلاوي سہولت ورته نو دیو خدمت حفاظت لپاره موږ دلته ولاړ دې کې تاسو تکلیف نه راځي نو بس تکلیف دغه تکلیف دی چې بس هر سړي سه بس لګي موږ دغه ورته وایي چې وروره بس سیر ته شي او روډ مه بندوئ او نور مسلمانانو ته تکلیف دی که نه او بس لګي به خپله محنت او خپله خواري ورسه کوو کومه چې زموږ فرض یې هغه اوس ادا کوو. وایي چې برای مهرباني وکړئ چې تاسو ښه سمجداره خلک کې په خپله ښه پوهېږئ برای مهرباني وکړئ چې تاسو په خپله باندې لږ خپل سوچ استعمالوئ چې په خپله باندې لږ سوچ کوئ نو انشاءالله تعالی چې څه ستاسو هیلپ وي څه زموږ انشاءالله تعالی نو هر څه به انشاءالله تعالی ښه ټیک رواني. ډېره مننه. الله دې خوشحاله ساته. قدرمنو موږ سره دلته یو مشر هم موجود دی د ده نه پوښتنې کوو دلته د مال راوستی دی د دې ریټونه څه دي مهنګایي شته که نه شته؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. خپل نوم راسه واخلئ. علي حیدر د شیخ بابا والا. شیخ بابا والا. جی جناب. د دې قیمت څه دی؟ د دې قیمت موږ جی کوو 1,40,000. 1,40,000. څه کالي دا مالونه ولې دومره ګران دي؟ بس مالونه ګران دي د الله کار دی مالونه ګران دي مهنګایانې دي مال کم دی څه وجه نه مهنګایي شته لکه مهنګایي شته دی بالکل شته دی څه کال او د پروس کال کم نه کم د یو مال 30,000 روپۍ پر مهنګایي شته دی غټ مال کې 30,000. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د دې قیمت څومره دی؟ دې قیمت 1,15,000 روپۍ. 1,15,000 روپۍ. اوسه پورې په دې څه ګاهک راغلی دی؟ ګاهک خو بې راځي ولې بې نه راځي؟ څه ریټ یې ته ویلی دی دې؟ څوک 1,10,000 وایي څوک 1,15,000 وایي څوک 100 وایي. او مهنګایي شته که نه؟ ډېره مهنګایي ده ډېره مهنګایي. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ترورزیه د دې مال څه ریټ دی؟ 1,80,000. 1,80,000. په دې باندې څه ریټ لګېدلی؟ 1,02,000 پرې راځي ته ګران. ډېره مننه مهرباني. ملګری هم موجود دی د نه پوښتنه کوو د دا مال اخیستی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو دا په څو واخیستو؟ دا په 70,000. 80,500. څنګه مهنګایي شته خلک وایي مهنګایي ده؟ ها مهنګایي ده یار مهنګایي. ډېره مهنګایي ده یار مال د اخیستو نه څه کال قربانۍ ډېر مشکل دی یار. لکه مهنګایي ډېره ده؟ مهنګایي ډېره زیاته ده د نورو کلونو په پروس کال دغه نه څه کال ډېره مهنګایي ډېره ده. 30-35,000. ها واو جی.
ډیره مننه مهرباني. بل ملګری هم موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ښې جوړې. بالکل لاول لاس خپل نوم واخله. سردار ولی. سردار ولی صاحب مهنګایي شته که نه؟ نه نشته نه. څه ریټونه ارزان دي که ګران؟ ریټونه خو هم خاردانه دي. کچالان 50 روپۍ کیلو دي. الوګان دړۍ په 200 دي. ټماټر 3 کیلو په 100 روپۍ دي. لیمبان 100 روپۍ کیلو دي. تیر کال هر څه ګران و که څه کالي دي؟ دا سبزي خو څه کالي ارزانه ده یار. څه کالي ارزانه ده؟ سبزي مې دا څه کالي ارزانه. ډېر خلک وایي مهنګایي ده. نه نشته ده. ښه هغه ده سبزي په باره کې خو خارداني ده یارانو. ارزاني ده. ډېره مننه. الله دې خوشحاله ساته. زما سره یو بل ملګری هم موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل نوم را سوال. اسماعیل قنداري. څنګه مهنګایي شته که نه؟ مهنګایي خو ښه ډېره ده. خو د مهنګایي په وخت یوه خبره ده چې یو طرف ته لکه مهنګایي ډېره ده خو بل طرف ته د ملک معیار ښه کېدو طرف ته روان دی. د یو غریب سړي دپاره لکه داسې د عام خلک چې دلته راغلي دوی ته ښه تکلیف دی. خو که کم تنخوادار دي یا دغه دي هغوی ته لکه هغه شان سهوله شته هغه خو د تروړې برداشت لرلی شي که نه. خو غریب سړی خو یې نه شي لرلی که نه. بجټ چې کوم ووته د بجټ په هکله کې دا خبره ده چې لکه حکومت ویل چې یاره مونږ دا شی ارزان که دا شی موږ د هغې په حکومت له پکار دي تیلو کې په سبزۍ کې په دې شیانو کې چې کمی راولي یا سستي راولي که نه نو دې خلکو ته به چې کومه دی د هغې نه سهولت میلاو که وایي چې یاره مونږ روډ ښه کړو دغه هم ښه کړو نو دغه چې کومه دی دغه نه کېدو. لکه د دې حکومت نه مطمئن نه یي؟ نو مطمئن خو یو طرف ته یو ملک دغه طرف ته خو بل طرف ته که دې خلکو ته وګورو خلکو ته د تروړي ضرورت دی که نه. خلکو ته خو دا ضرورت نشته. اول ځان دی جسم دی که نه بیا وروستو دا کارونه داسې خبره. د مشرانو نه څه ګیله لري؟ نو د مشرانو نه هم دا خاص دی چې یاره اول چې کومه دی دې خلکو ته توجه کړي دې غریبو خلکو ته که نه. ډېره مننه. الله دې خوشحاله ساته. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا د کوم ځای نه راځي؟ دا د ډیخان نه. ډایخان نه راوړئ. د دې ریټ څه دی؟ د دې 150 روپۍ کیلو. 150 روپۍ کیلو. څنګه دلته خلک دا خوښوي که نه؟ ولې نه خوښوي یاره دا خو د بوټي میوه ده تازه خوراک شی دی کجوره ده یک لمبر شی دی چې په سنت طریقه باندې خورې ثواب هم دی. خلک وایي مهنګایي ده نو مهنګایي شته که نه؟ یاره بس خلک خو صحیح د ټیک پوی خو لکه دومره خو نشته لکه دا دوی چې څومره وایي. دا اوس په 1.5 روپۍ کیلو دی نو د دې باندې خرچې دي مالک چې کوم دی دونه خرچه کړې ده بیا چې ته راوړې دومره خرچه ده پې 150 روپۍ څه شی دی. ډېره مننه. مینوالو دلته یو بل ملګری هم زموږ سره موجود دی. د نه هم پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګري کوم ځای سره تعلق ساتي؟ مونږ خو د لینګاري. د لینګار سره تعلق ساتي. میلې ته راغلي وایي څنګه څه خوند یې وکړو که نه؟ بس ښه ده یاره میله ښه سور کې ده. لکه څه م واخیستل؟ او ماشاءالله مال هم واخیستو. مال هم واخیستو. څومره څه ریټونه چلېدل؟ بس 1 لک او 1,20,000 او 1,30,000 او 1.5 لک پورې چلیږي مال. او مونږ خو په خپله باندې واخیستو په 1.35 باندې. 1.35 باندې. خلک وایي چې مهنګایي ده نو مهنګایي شته که نه؟ نه مړه مهنګایي څوک چې مهنګایي ده. زمونږ خو چې کوم ملک هغه نواز شریف دی دغه کلی پوه شو زه عمران خان راغلی دی که 2-3 کاله به ورته نور هم دغه وکړو او انشاءالله زمونږ د پښتنو دپاره ډېر دغه وکړو عمران خان. لکه عمران خان وخت غواړي لږ وخت غواړي. موږ 3-4 کاله نور ایثار شي انشاءالله نو څه ناڅه به نور هم وکړي. او عموماً هم راغلی په مومندو کې په باجوړ کې په ځای کې هر څه دغه انشاءالله د ارمان الیکشن ته به هم دغه کېږو ورسره. دې وخت یو بل ملګری هم زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاول لاس خپل نوم واخلئ. زما نوم شیر محمد دی. ښه میلې ته راغلي وایي څه خوند یې وکړو؟ میلې خو ډېر سور وکړو. موږ پکې په خپله مال واخیستو خو مال ډېر ګران دی بې انتهایي نه دی. مالونه ګران دي؟ ډېر ګران دي بې انتهایي. څه ریټونه ډېر و که نه؟ ریټونه خو 1,30,000 1,40,000 1,80,000 پورې پکې مال و که نه 70 پورې پورې کې مال خرڅېدو. خلک وایي که نه وایي مهنګایي ده نو څنګه مهنګایي شته که نه؟ مهنګایي خو د عمران خان نه سیډه خو ګورې نشته دی. لکه اصل کې مهنګایي چې کومه موږ راوستې هغه موږ په خپله راوستې ده. که هغه دوکاندار دی که د هر څه والی دی که د جوړو کپړو والی دی که د ګاډو والی دی هر څه والی مهنګایي موږ په خپله راوستې ده. لکه موږ وکتل عوام ډېره سخته ګیله کوي چې مهنګایي ډېره سیوا ده نو څنګه ستا په دې کې څه نظریه ده؟ زما په خپله زه تعلق د پیپل پارټي ساتم خو عمران خان چې کوم دی بې انتهایي ښه سړی دی. زه دیاړی مزدورۍ کسې مه چې 700-800 روپۍ دیاړي الله راکوي الحمدلله ښه مې ساتي او باید چې د څو پورې ژوندی یم نو دغه بیټ له به وټ ورکوو د الله په فضل او په رحمت. پي ټي آی زنده‌باد زنده‌باد. یوازې زه نه چې څوک مې وس مې کېږي چې زه به کوشش کوم چې وټ پی ټی آی له ورکوي. ولې چې هر سړی نه پیدا او چې په دې عمران خان په حکومت کې یو سړی نه پیږي نو سیند ته دې ودانګي بیا جی واده
ډېر ښه تاسو ویل بس موږ دغه خبره کوو چې دغه دیاړي کوو او بای او 800 روپۍ دیاړي کوو په دې زموږ ښه ګزاره کېږي چې یو سړی محنت کوي نو عمران خان ته دې کې څه ګناه ده مهنګایي عمران خان نه ده راوستې مهنګایي د خلکو په ځان په زور راوستې ده په زور یې په زور یې راوستې مننه ډېره دا زموږ ملګري چې د هغو سره خبرې وکړلې د مهنګایي په حوالې باندې هغو هم خپله نظریه ورکړله اوس په دې ځای باندې ما او کیمرامین ضیاءالدین له راکړه اجازت د یو بل پروګرامه پورې والسلام